توت باندې چې کله پین راځي د هنګامي چې کوم یا کوم چې موږ ایمرجنسي او یا چې کوم دی د شپې نیمې شپې خلک د خوب راپاڅي دا داسې ډایرکټ نه راځي دا سټپ بای سټپ راځي نو غاښونو کې چې کوم دی چاکلیټ ونخلي چې چاکلیټ ونخلي نو هغې کې بکټیریاز راشي چې بکټیریا راشي هغه صفا کېږي نه ځکه چې د دوو ټوت په منځ کې کله چاکلیټ ورشي یا چې کوم دی شوګر پکې ونخلي نو هغه بیا نارمل نه لرې کېږي. زما نوم ډاکټر محمد فاروق دی ډینټل اینډ اورل میکسیلوفیشل سرجري مې کړې ده. اے آی چې کوم نیو سیسټم راوتی دی په دې کې زموږ سره دا وایي چې لکه مثال په ډول موږ ایکس رې وکړه نو دې کې اے آی والا خپل یو سافټویر لانچ کړی دی نو هغه هم په دې کې شته دی کې چې کوم دی موږ ته ډایګنوزس چې کوم دی لکه چې موږ سره ډایګنوزس وشي نو د هغې د ټریټمنټ آپشنه پورې چې کوم دی اے ټو زیډ موږ ته دا اے آی والا وایي چې لکه دا پکې په دې ټوت کې دا سنګل مسله ده یا پکې زموږ سره داسې ملټیپل مسله ده نو د هر کومه مسلې چې پکې د هغې د ټریټمنټ آپشنه پورې چې کوم دی دا موږ ته دا اے آی والا سیسټم وایي نو عام یو کس که راشي که هغه ته موږ دا شیز ور وښیو چې لکه دې ټوت کې دا مسله ده او د دې به موږ دا پروسیجر کوو نو هر یو کس پې پوهېږي هر سړي ته به خپل ټوت په خپله ورښیو او دا چې دا مسله ده دا راکار کول غواړي نو دا به ورته دا کمپیوټرایز سیسټم دا ټول به ورته وایي چینجی شو یا تور ولګېدو دا نارملي چې کوم دی دا شوګر انټیک چې کله زم سیوا شي خاص کر کې د 6 سال نه مخکې کم ټیم کې چې کوم دی د پیو والا غاښونه وي نو هغه کې چې کوم دی موږ څه کوو دا شوګر او کینډیز وغیره چې کوم دی دا استعمالو د هغې د وجې نه چې کوم دی ټوت ډېر زر خرابېږي نو په دغه ټایم کې چې کوم دی تاسو زه به دې خلکو ته دا ووایم چې په د دغې نه لږ شانتې اوایډنس وکړي نو چې اوایډ چاکلیټ وغیره د دې نه او یو ټوت پیسټ چې کوم دی که هر ټي وي خو ون ټایم چې کوم دی په ورځ کې چې کوم دی دا ټوت برش کوي دا لازمي کول پکار دا دي. لازم پکار دی په دې کې چې کوم دی زموږ په غاښونو کې چې کوم دی چاکلیټ ونخلي چې چاکلیټ ونخلي نو هغې کې بکټیریاز راشي چې بکټیریا راشي هغه صفا کېږي نه ځکه چې د دوو ټوت په منځ کې کله چاکلیټ ورشي یا چې کوم دی شوګر پکې ونخلي نو هغه بیا نارمل نه لرې کېږي نو یو بل څیز دی هغې ته موږ وایو ډینټل فلاس دی تار شانتي د هغه پرې موږ پرې غاښونو پرې منځ کې چې کوم څه ونخلي د هغې لرې کول لپاره هغه موږ یوز کیو نو هغه موږ چې کوم د هغې هم اویلیبلیټي شته نن سبا په هر میډیکل سټور کې میلاویږي په هر سپر سټور کې میلاویږي او نارمل میډیکل سم میلاویږي نو د هغې ته دا دی چې لکه مطلب هغه هم فلاس هم یوز کوي چې د دوو ټوت په منځ کې چې کوم څه ونخلي چې هغه ته موږ لرې کړو د هغې سره هم صفایي نو اټلیسټ بل چې کوم دی د دې د کولو کله ماشومان جاړي 15 کال نه 6 کال نه مخکې که دا چېرته انکیس جاړی وي چې مالا کینډیز غواړي یا چې کوم دی چاکلیټ غواړي دا نو دا ورته موږ ورکوو خو لکه دا وله روټۍ په منځ کې ورکوو یا د روټۍ نه مخکې د هغې فایده دا چې بیا پسې کله موږ روټۍ وخورو نو چې کوم چاکلیټ په دې غاښونو پسې نښلي یا غاښونو په دننه نو هغه د روټۍ سره لاړ شي نو هغه هم بیا کریز چې کوم دی یا چې کوم دا توروالی دا هغه هم منع کوي لکه مطلب هغه چاکلیټ ډېر ټایم په دې غاښونو پسې پاتې نه شي نو هغه چې لاړ شي نو غاښونه په هغې کې هم صفایي نو چې کله ماشومانو ژړل د دې د چاکلیټ ټایمینګ یا د روټۍ نه مخکې یا ډیورنګ په روټۍ او که زیاتره کوشش داسې کول پکار هنګامي داسې ډایرکټ په ټوت باندې چې کله پین راځي د هنګامي چې کوم یا کوم چې موږ ایمرجنسي او یا چې کوم دی د شپې نیمې شپې خلک د خوب راپاڅي دا داسې ډایرکټ نه راځي دا سټپ بای سټپ راځي نو موږ څه چلو چې اول پین راشي نو موږ د کور خپل یا پیناډال ټیبلیټ یا چې کوم دی رسېدی پین کلر واچو د درد ښه کړي اصل کې دې کې چې کوم دی زموږ سره غاښ دننه جوړو ته چې کوم دی د انفیکشن ورسي چې انفیکشن ورسي نو دی کې چې کوم دی شپې ته نارملي چې کوم دی بي پي لږ شانتې ډاون شو نو هغه چې کوم دی پین شروع کړي نو د دې نارملي کمپلیکیشن نو خو چې کله هغه کنډیشن نه مخکې چې کوم دی دې ته موږ پریونشن ویو چې دا کنټرول کو چې دغه ځای ته موږ ونه رسو نو چې کله فرست ټایم یا چې کوم دی په غاښ داسې نارملي درد راشي نو تاسو په هغه ټایم باندې چې کوم دی ډینټسټ ته وښوئ او یا چې کوم دی په هغه ټایم کې لکه د کور نه چې کوم دی د پین دپاره کله تاسو داسې مه کوئ چې وداوټ د مشورې نه مخکې چې کوم دی تاسو خپل کور کې میډیسن واچوئ دا یو ډینټسټ ته وښوئ چې هغه کې څه مسله اوس نارملي زما سره دلته یو ایکس رې کړې زه به تاسو ته دا یو منشن کړم دا ورته زه وښیم چې په دې ټایم کې زموږ سره اول په غاښ کې یخ ګرم شروع شي یخ ګرم نه پس چې کوم دی بیا لږ درد شروع شي بیا چې سویر درد شروع شي مطلب انفیکشن چې کوم دی دا بون ته ورسېد نو بیا په هغه ټایم کې چې کوم دی نو د دې نه مخکې پریونشن دی چې کله یخ ګرم شروع شو نو تاسو چې ډینټسټ ته وښوئ نو هغه به د دومره کمپلیکیشن نه بچ شي چې کنډیشن کله زموږ سره انفیکشن بون ته ورسي نو بیا موږ ایکسټرکشن فیور ته ځو
خو تاسو ته ما مخکې مې وویل چې لکه د اول موږ کوو پریونشن دا دی چې لکه مطلب د غاښ د ویستو نه بچ کړو، نو چې کله سنسیټیویټي راشي، کله چې یخ ګرم لګول شروع شو، په هغه ټایم کې چې ویزټ وشي نو دا بیا پریون شي، بیا د ایکسټریکشن طرف ته نه ځي. مریض زموږ سره چې کوم دی لوکل ټریټمنټ اول والي، بیا چې کوم دی میډیکل سټور ته لاړ شي، چې هغه چې راشي جو انفیکشن زموږ سره بون ته رسي، چې بون ته ورسي بیا ټوت نه بچ کېږي. کله نا کله چې کوم دی مریض راشي وایي چې دا ماله بچ کا، نو بیا په هغه ټایم کې چې کله موږ بچ کړو نو هغې نه چې کوم دی بیا په دې کې لاندې بیا انفیکشن هغه غټېږي، بیا د هغې نه مسلې جوړېږي. نو بیا یې موږ وت ټایم سره چې کوم دی مطلب د هغې څه کوو ایکسټریکشن په هغې نه کوو. بل فیلنګ چې کوم دی زموږ سره ډیفرنٹ چې کوم دی کوالټیز دي او دا هم دي زموږ سره چې کوم فیلنګ چې کوم دی په کم ټایم کې کوم فیلنګ دي هغه هم موږ کوو چې لکه اوس ان کیس پلپ چې کوم دی انوالو شوی یا زموږ سره چې کوم ته موږ رګ ویو چې غاښونو رګونو ته ورسي، نو په هغه ټایم کې بیا موږ د دې فیلنګ کوو، یا ورته موږ ویو رګونه ترې کټ کوو، په ساده پښتو کې او میډیکل ټرمینالوجي ورته ویو روټ کینال ټریټمنټ. یا چې کله موږ سره انوالو شي د دې پلپ انوالو شي، بیا ورته موږ روټ کینال طرف ته ځو. ایکس ری چې کوم موږ وکړو نو موږ ته دا داسې شیپ کې چې کوم دی دا زموږ سره په لیپټاپ په سکرین باندې شو کېږي. نو په دې کې چې کوم دی اوس اے آی نیو سیریز راغلی چې په هغې کې موږ سره د ټوت چې کوم انالایسس کېږي، د ټوت ټول مې انالایز شي، نو بیا موږ ته دا په خپله وایي. نو دا زه تاسو ته چې کوم دی اے آی سیسټم ته اړوم، دا موږ ته ټوټل راوښیي چې په دې ټوت کې مسلې څه دي او د دې ټوت ټریټمنټ به څه غواړو. دا چې موږ څنګه ووایو نو دلته زموږ سره دا ټوت چې کوم دی اوس اے آی ته واوښت، چې اے آی ته واوښتو اوس دا زموږ سره ټوت چې کوم سټرکچرز دي دا موږ ته شو کوي، او د هغې سره سره چې په دې ټوت کې څه مسله راغلې ده هغه موږ ته شو کوي. اوس که تاسو ته زه ان کیس وښیم دلته دا بلب ښوي کوم چې موږ ته رګ ویو، دا زموږ سره ټوت بهرانۍ چې کوم ته چې موږ کراون پورشن ډینټین ویو، دا زموږ سره انیمل دی. اوس دا ګرین که تاسو دې ته وګورئ دا زموږ سره څه دي، دا زموږ سره کیریز دي. دا چې په موږ کلیک والو هلته تاسو ته شو کوي چې دا کیریز دي. نو دا موږ ته ټوت هم وایي چې کوم ټوت دی، دې ټوت کې څه مسله ده، او د دې ټریټمنټ آپشن چې کله موږ په دې سایټ کې وګورو نو دلته موږ ته ښیي چې دا کوم یو غاښ دی او په دې کې مسله څه ده. لکه اوس نه که تاسو دلته موږ وګورو په دې دوو غاښونو کې چې کوم دی لږ شانتې ګرین موږ ته شو کېږي. که دلته موږ دې ته وګورو نو دلته د دې یو ډایګنوزس څه دی، کیریز بیا چې کوم موږ ټریټمنټ دی نو د هغې مطابق چې کوم د دې ټریټمنټ موږ کوو، بیا د هغې مطابق د کوم ټریټمنټ کوم څومره آپشن وي نو د هغې خپل ټریټمنټ بیا موږ هغه تر باندې ځو، نو بیا د هغې ټریټمنټ موږ کوو. زموږ سره چې کوم لیزر فیلنګ موږ کوو د هغې لپاره زموږ سره دا مشین دی. د دې نه علاوه چې کوم دی چاته ارتو مطلب د بریسز لګول لپاره چې کوم دی د هغې هم زموږ سره سهولت شته. د دې نه علاوه چې کوم دی غاښونه لګول لپاره زموږ سره ټول د هغې بندوبست شته. د دې نه علاوه چې کوم سرجیکل ایکسټریکشنز دي هغې لپاره چې کوم خلک ښکته ځي نو هغه به انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې دا هر سره چې کوم دی موږ دلته راولو. د دې نه علاوه چې کوم موږ سکلینګ مشین دی دا هم زموږ سره اویلیبل دی. د دې نه سره سره چې کوم دی که ان کیس د ځینې خلکو سرجیکل یا مطلب د چا جامه بار ته ډېره راوتي یا دننه ننوتي او هغه سرجیکل په طریقه باندې چې کوم دی موږ هم ټریټ کوو یا دننه کوو یا بهر کوو. د دې نه علاوه چې کوم دی د کومو خلکو کټ شونډی یا چې کوم د تالو کټ یې هغې ټریټمنټ به موږ انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا سهولت هم دلته راوړو. او سره سره د دې د کومو خلکو چې بالکل خولې بندې وي او هغې کولولو لپاره چې کوم طریقه کار دی کوم سرجریز دي نو کوشش کوو چې دا هر سره چې کوم دی دلته موږ اویل کړو دې خلکو ته. بس د دې سره سره چې کوم ډینټل ټریټمنټ دي سره سره چې کوم دی د دې نه علاوه چې کوم سرجیکل دي دا ټول به انشاءالله موږ تاسو ته اویل کړو.